बराबर قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوم للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال والاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال متى الساعه؟ قال والمسؤول بها من السائل. وساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامه ربها واذا قام الرعاه بالابل في البنيان بخمس لا يعلمهن الا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه الايه. ثم اخبر فقال طوفوا فلم يروا شيئا. وقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان. مناسبت كتاب الايمان سره اوضح من الشمس ذکر اليك عن الايمان والاسلام تفوز گئی اور رسول اللہ مبارک داغے جواب او مخی سره اس مناسبت تحبت عمل نبابسا اغدا چې کوم انسان بدن کې داسې بدونه جمع کی چې اومدې د ایمان او د اسلام او د احسان د ټولو چې په بدل کې او په وجود کې جماعیت راوړي باس دې بیا د حبت نه یې ٹھیک ده. هغه چې کوم کامل مسلمانې هغه به خوف راځي خو چې دا یعنی هغه څیزونه درته ښایي داسې وایي هغه څیزونه درته ښایي چې د دې څیزونو سره انسان د حبت نه محفوظ ګرځي. نور چې څونه کاملي لکه ابوبکر صدیق او داسې ډېر صحابه ما ولیدل او كلهم يخاف على نفسه على النفاق. چې څومره کاملي د هغه په زړه کې به خوف د الله ډېرې رجا به وي او خوف به وي. نو دا مه وایه چې داسې ووایه چې اوس هغه اسباب ښایي چې سړی د حبت نه محفوظ دی. څه مې ووایي؟ هغه اسباب ښایي چې سړی چا نه محفوظ کوي؟ د حبت نه. هغه اسباب ښایي نو دا حبت نه به محفوظ یې نو هغه یره له الله به در باندې غالب وي. د رب العالمین چې کومه یره ده هغه به انسان غالب وي. و کم از کم هغه اسباب ښایي چې کوم اسبابو سره انسان د حبت نه بچ کېږي. دې مخکې سره مناسبت او غرض د امام بخاري سره غرض دا دی چې اثبات کوي په مابین د ایمان اسلام او احسان کې د دې واړه یو شی ولې امام بخاري رحمت الله علیه غرض هم دا دی دی وایي چې ایمان اسلام دین احسان ټول یو شی دی. تعبیرات فرق دی او اضافي فرقونه دي. اضافي زمان په صرف تصدیق قلبي ته وګورئ مطابق د ایمان کاوه او کته اطاعت استسلام او انقیاد ته ګورئ اسلام ورته وایي او کته وایي چې دې له یو جزا شته او دې امور په آخرت کې دین ورته وایي او کته وایي چې دا یو لاره د عمل ده لکه یو لاره د الله ته ورسېږي نو شریعت او منهاج ورته وایي او کته وایي چې دا د انسان په زړه کې د غیر الله نه پاکوالی پیدا کوي نو تقوا ورته وایه او کته وایي چې دا یو صراط مستقیم دی نو هدایت ورته وایه. تاسو پوهېږئ په خبره او کته وایي چې دا داسې عمل دی چې په هغې کې سړی الله ته پوره استحضار کوي نو احسان ورته وایه. نو امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې دا درې واړه یو بل نه مه جدا کوه. ما خو تاسو ته ویلي چې خارج کې موږ هم دا وایو یو سړي ته وایي چې مسلمان یې خو مؤمن نه اوس دې په ہوتا کوئی یا ورته مؤمن یې خو مسلم نه یا ورته یاره مسلمان یې خیال دی خو دین در کې نشته اوس د سره جګړه کوي. نو په عام عرف کې په دې امور په یو بل اتفاق کېږي
مخکتا نو غرض اثبات د اتحاد دی په مابین د ایمان اسلام احسان او دین کې نو بیا څه ایمان اسلام احسان او دین کې د غرض دی د امام بخاری او برای شرح ترجمه الباب لا سوال د جبريل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جبريل راغی او د حضور پاک نه سوال کړی دغه ورسره خبره کوم عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعه ایمان ستوي اسلام ستوي احسان ستوي او د قیامت علم ما تدوا چې قیامت بکره راځي علم وقت الساعه اصل کې مولانا صاحب ساعت ستوي لیکي وقت توي خپل ساعت وقت توي لیکي ساعت او ساعتين دو وقتونه او بیا دا کلی مشکک دی یو منټ تم وای او یو ګنټه تم وای او بهتر وقت تم وای او خراب وقت تم وای خراب وقت کلی تم د اعمال په اعتبار د اوقات تم خراب وای او یاد چې بهتر وقت څنګه د جمعې د مازیګر نه پته ماښام پورې یا د ليله القدر خاص دي باغی باندې متاقیږي لکه خیر افضل او فعام وقت متاقیږي لا سوایا کلی مشترک الساعه لیکن د ساعت د اصطلاحي معنا کوم ساعت اخلو اب ساعت د ختمه دو د دنیا او د بدء د یوم الاخر نو په شی خبره د دقیقه یو ساعت مراد دي معهود ساعت مراد دي کما دي ساعت اختتام الدنيا بتقولوا ساعت اختتام الدنيا بس ختم شي هغه ساعت اخلو نو چې ساعت نه مراد په مصطلح معنا واضح ده نو وقت بمقدر کما علم وقت الساعه د دنیا د ختمېدو وقت را توخایا د دنیا د ختمېدو وقت را توخایا او بیان د نبی اسلام نه جبريل دا ثم قال جاء عليه السلام فرمى جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم دا حکایت د حال ماضیه دی دا معنا ما کوچ د تخی ور په دې ځان بار ورتاو د حکایت د حال ماضیه وایي په دې وتا څه کویږي د يعلمكم پر معنا څه خی یا او بخی ور مضارع د حال او د استقبال ټول په استعمالي دلته بدان کوئی کار دی ته مانو ته جاری سوي روشي او تعریف مو سره په دې رومانیه کې ارشاد نو هغه هم په تنګي مولاوي ډېر بیا ساده انتهایی اور خدمت پیکاو او غریب نه پوهېدو نو ما یو ځل لاړم چې مولوي صاحب محمد نذیر مولوي صاحب هغه نه کتابې یاره وې دا مولوي صاحب خبره کوي وې زه پې نه پوهېږم وې اسمه څه وایي وې چې شی مطلب ذکر شي رجع فرض کامل ته کېږي هغه فرض کامل وې په دې غریب پې نه پوهېدو وې چې شی مطلب ذکر شي رجع فرض کامل ته کېږي مولوی صاحب دا فرض کامل څه ته وایي چې خطرناک ټکی دی وایي ما وایي چې دا مولوی صاحب ګپ لګوي ما وایي چې دا مولوی صاحب موږ سره ګپ لګوي او ګوره مې په دې خبره ته دوباره ونوې ته پوه شي په خبره نو اصل چې تاسو وایي چې دې مولا په کوم کار موږ سره تېر کړ او حکایت د حال ماضي او حکایت د حال ماضیه د دې نه څه مراد دي بیبي سره د پیرډ مراد دی څه شی مراد دی نو ګوره معنا د تدلته کوم دار دی بچره تاسو ته بیا دی پاسه د تویما یو اته مو کوم پر معنا د مدارس سره خی په دمانه حال کې یا او بخی او معنا نه جوړي دا کله وخت چې پیغمبر مبارک صحابه د جبريل په تله دي جاء جبريل او پسې لاړو يعلمكم سمعنا فتیر شوی ماضی حال براوای تیر شوی ماضی څه براوای يعلمكم تاسو ته خود در ماضی په حال کې تاسو ته څه خود دا معنا ورته چې تاسو ته اوخو دا ماضی مطلق شو تاسو ته اوخو دا به ماضی مطلق شو او تاسو ته خی حال شو یا تاسو ته اوخو دا معنا باندې یا قد علم فکاهو علمکم دینکم نو قد علم ماضی مطلق شو او قد علم ماضی قریب شو او قد كان علم ماضی كان ماضی بعید شو تو كان علم ماضي بعيد قد علم ماضي قريب علم ماضي مطلق اغمانا ممنتو يعلمكم سمعنا بكوشابته خود بحر حال کے دا ماضی په حال کې درتا خود دینکم دین ستاسو بس
وګوره په دې ایمان اسلام احسان د دین اطلاق وکړه کنه وګوره په دې درې وړو چې اسلام کلمه سره وایي د دین فجعل ذلك كله دينا رسول الله مبارک وګرځاو ذلك دا كله دا ایمان اسلام احسان دینا دین وته وي په درې وړو دین اطلاق وکړه معلومه کې دا چې ایمان او دین یو شی دی اسلام او دین یو شی دی احسان او دین یو شی دی وما بين النبي صلى الله عليه وسلم باب ما بين سر کلام شاه سوال جبريل باب ما بين هغه چې بیان کړی دی نبی صاحب وفد عبد القیس من الايمان رسول الله شاه باب اداء الخمس من الايمان لا کوم منت یو دو باب بس علي شاه مولانا باب اداء الخمس بذلك كما وأن وفد عبد القيس إن وفد عبد القيس ودور أتوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم يا من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم بالوفد غير قضايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام بيننا وبينك على الحين من كفار مضار فمرنا بأمر الفصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوا عن الأسر فأمرهم ب40 ونهاهم عن 40 أمرهم بالإيمان بالله وحده ورسوله تاسو پیږئ وامرهم پیدانو بگن ایمان سر اتدرونا من ایمان بالله وحده تاو تقول تستجي ایمان سشيري قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ورد الإيمان فجواب كسور أعمال وردنا أي خدايا كما طالبان ليخكي ایمان په جواب کې څه ورکړ اعمال ګوره شهادت یې ورکړ اقام الصلاه یې ورکړ ایتاء الزکات صيام درندن او غنیمت یې پکې ورکړ اتدرون ما ایمان د ایمان په جواب کې نو په وفد د عبد القیس د ایمان په جواب کې د اعمال ورکړ دلته راشه حدیث جبرئیل کې راشه دلته سوې د ایمان په جواب کې بل ایمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث ولذ عقائد ورکړ أنت أعمال وبدت يزول والبصيرة قال ما الإسلام تشيري قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به لا شهادة أن لا إله إلا الله لا شهادة أن لا إله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان يعني خلاصة الكلام ده إذا حديث جبريل کے إذا إسلام بجواب کے کب شایان ویلے دی نوفا وفد عبد القیس کی ایمان بجواب کے شایان ویلے لکه کوئی شوی کنه حدیث جبرئیل کې د اسلام په جواب کې کوم شی وایي ویږي نو په وفد د عبد القیس د چا جواب کې راوي ایمان معلومه دا چې ایمان او اسلام یو شی دی معلومه دا چې ایمان او اسلام څه دي یو شی دی نو ګور سوي وما بينا الذي بينا النبي صلى الله عليه وسلم جواب د عبد القیس من الايمان چې د ایمان نه بیان ورته يعني الإيمان تفسير فأشياء نوقف حديث جبريل في الإسلام ويلده وقوله تعالى دريم موي ثم يقول إذا إيمان الإسلام يوشي دريم سوي ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه درد إسلام دين هو إسلام ده سوي إسلام بالدين قبله أو كإسلام علاوة بالدين قبله فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين बताओ लगे जरा इधर वाला ये शेर नहीं यानी दे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि गलत से जो कि ईमान इस्लाम और दीन ये शेर है भयो बड़े इस्लाम की ईमान करता है कदी तो बोले जरा तच्चा अकाईद दी अब या ईमान वर्ता हुआ है कदी तो बोले जरा अमाल पर दाखिल दिया शुराब दी अभी बता अज्जा व जाहिदा अय मसला सो मुहद्दिसिन वर्ता जवायो शुराब और खिसाल तबे ना दा शुराब और खिसाल दी نو فشعر او خسارو د شي اطلاق کیږي کنه نو ایمان په اسلام اطلاق وشو کدی ته دې سره انقیاد د اسلام ورته وای کدی ته وګوري چې آخرت کې او جزا ولشتا دین ورته وای نو دا اضافي شي دونه شو دوسو وبه قال حدثنا مسدد بن مصاحب شو ټول صحاب استاد دی قال حدث اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن عليا مولانا تدبير طول محدثين الشيخ دی قال أخبرنا أبو حيان التيمي مولانا صاحب دا ټول شیخ دی ابو حيان التيمي جواد دته دی د ټول شیخ دی او مولانا خپل نوم محاشي دی لیکلی يحيى بن سعيد بن حيان دی يحيى بن سعيد بن
حيان او تميمي نه کوي بنو تميم نه بنو تيم الله تمي بنو تيم الله یو قبيله د بنو تيم ورته وي هغه ته نسبت دی ها ان ابي درعه ابو درعه حرام ابن عمرو بن جرير بجلي یا عمرو ابن جرير بجلي یا حرام متوي حرام په سره متوي کېږي انا ابي هريره رضي الله عنه شوف تابعي او ابو حيان امر تابعي تو تابعي ولا نقل لي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا بارزا برود یعنی پکور کے درنانو جمعات کیو یا صفہ کیو برود بہر طویل کېږي بہر یومن یورد للناس خلقتا دې لپاره ناس ته د مسلو ته وسونه کوي یا دین خلق او خیمه شریعت او خیمه قران او سنت او خیمه نو بهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د حضور پاک په زمانہ دا بار نو سوکراري پیغمبر علیه السلام کې ډېر زیات تواضع او چا باندې پیژن نو یو بل نه تاسو کو چې نبی علیه السلام لا ویو بالکل پیغمبر مبارک تاسو عام خلق او صحابه سره یو ځای ناس په یو سر کې په یو ډول باندې کو دا د صحابه او 36 صحابه ډېر زیات تواضع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو چې څوک بهر اجنبي مسافر پته وته نه او باندې خلق راځي نو صحابه یې ولا مو دکان جوړ کړ دکان چلته تا جعلنا له دکانا یو چلته مولا جوړ کړ دې لپاره مو چلته جوړ کړ چې مسافر او خفاره نشي یا مسافر راشي او چې د بیا دې کېو نشي تاسو په دې په معنا نو ولا مو چلته جوړ کړ لري نه خلق ته پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې نه ګور مصائب مخکې نو باسو مصائب مخکې نو باسو یو خدا چې استاد د پکار دی چې دې بهر کینی خلق ته دین او خیر ګورو استاد چې کور کې کېنا او بار مالو دا نبی علي د دین څخه پیدا شو کور کې ما کېنا بهر له خلق ته دین کور کې او سړی دې لپاره وخت او باسي چې د تسلیم او تعلیم کوما نو هغه د دین د شعار لپاره مقصد د دین شعار دی او جاسه کور کې ناس ته او فیسبوکونه کې او صرف جنازو لدی او منډه وي دا د سنت خلاف دی دا عالم له خدای علم ورکو علم د خلکو ته د خلکو رضا نه پټای بارل ناس کو یومن للناس او تمبل دی واځ چې ما درته وی چې جعلنا له دکانا اغه معلومی کې استاد یا شیخ یا عالم بروچت ناس د شاګردانو چې پټنګانو ته پته لګيږي بالکل جواب دی بالکل پته لګيږي جواب نشته فاتا ورانه حضور پاک مبارک رجل یو سړی په دې وخت کې پیغمبر مبارک حضرت جبرئیل نه پیژندل رجل یو سړی راغی نه صحابه پیژندل او رسول الله مبارک پیژندل ولې مولانا صاحب ګورس پته چې ټول عمر حضرت جبرئیل وحی راوړل ټول عمر نو څنګه پیغمبر مبارک تاسو شخصیت نه پیژني ټول عمر وحی راوړل یا وشوا دویم اعتراض دا دی چې هرکله پته ونه لګي چې دا څوک دی نو بیا په وحی اعتماد څوک وحی هغه ته چې پته لګي چې جبرئیل راوړل دا چې معلومه شي چې جبرئیل راوړل دا نو اعتماد په وحی به کوم نه راشي تو خبرې شوي او ګوره وی نه پیژنو ولې چې کله دی واپس لاړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي يردوا علیا دا سړی په ما واپس کړي نو صحابه ورمنډه کړي او د مدینه منورې مختصر علاقه وا وی کتل چې دا سړی په دې سلام نو وی فلم یو شی وی الله رسول وی مو خو نه پیژاند نو رسول الله مبارک فرمایي وی چې کلام راځي پیژنم الا فی هذا الوقت چې کلام راځي نو دې پیژنم او نن ما مو نه پیژاند وی جاء جبريل دا جبريل تاسو راغلی تاسو ته دین خو دا ګورې ردو باندې لیکن نشتا بخاری کې به مستراشي او مسلم شریف کې هم راشي او دا دې حدیث دا الاحاديث وایي څه ورته وایي السنه ورته وایي السنه دې حدیث دا یو حدیث په نومي دې دستون حدیث ویل کېږي وایي السنه ټول سنت پکې باندې ایمان ټول عقاید پکې ایمان کې ټول عقاید راځي دا به تاسو لګره تشریح وکړو اسلام کې ټول اعمال راځي چې څومره اعمال دي صراحتا او طبعا ټول پکې راځي او احسان کې تقوا او ورع راځي خشوع او خضوع پکې راځي
اوصاف د عبادات پکې راغلل. نو دې د څه ویل کېږي دې حدیث نو زموږ ام السنه ټول سنت په دې حدیث کې ضمناً پراته دي. ام السنه لکه سین کې فاتحه ته ام الکتاب وایي، فاتحه ته ام الکتاب وایي. ابرته درم ان شاء الله العزیز کتاب التفسیر دا ابرته تفسیر کومه امام بخاری اشاره کړی دا ام الکتاب باندې زبدا ثابتوم چې دا قرآن شریف ټول مضامین ضمن فاتحه کې راځي. او زبرته بیا دا وایم چې فاتحه مضامین ټول په بسم الله الرحمن الرحیم کې راځي. او بیا بدا وایو چې بسم الله مضامین دا په دې با کې راځي. او بیا اخیری وایو چې دا با مقصد په دې لاندې نقطه کې پروت دی. نو دا ورسته د تفسیر درته کوم یا ام الکتاب ولې او دا ام السنه دا د حدیث نوم دی. نو عجیب دا ده چې ام السنه حدیث بیانوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما جاءني مره الا عرفته الا هذه الساعه. کلم جبريل نه راغلی مگر ما پیژندل دي مگر دی وخت کې مې ونه پیژندل. او صحابه ته هم خو چې تاسو نه پیژندل یو ورته وګورئ ردوه علی په معراج کې شیخ الاحد بکتل نو پیسې ونه موندل د الله رسول نشتا په جبريل او کلام نه راغلی غلی ما پیژندل سیوا د ساعت نه او دی وخت په شکل د هیکل نه راغلی ما دا د ویلي چې عموما به په شکل نه نو کله په شکل راغلی وي نو بیا صحابه پیژندل یو چې عموما دا په شکل راځي دلته په شکل راغلی او بیا دلته نشتا او په کتاب مشکات کې ویلي دي او راوشي ان شاء الله په مسلم شریف کې درته دا سړی سو شدید بیان السیاح سخت سپین جامع او شدید سواد الشعر سخت تور جامو تور ویختو والا او بخبل نرازي وما نعرفه منا احد شام نه پیژند انت سوال لازم چانه پیژند سما جو بل سوکتے بلبل نہ تپوس کے سوکتے نو چاوے کان علی مونگے نے پیژند حتی دنا کان دیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فاسند رکبته الى رکبته بل کوڑے رسول اللہ مبارک کو ترجمہ کو جگہ والے وجعل يديه على فخذيه او لا سنه پرونو کی خودن فخذيه زمین ته راځي کول شي چې په خپل ورونو کې خودن او فخذيه رسول الله مبارک نام زمین راځي کول شي د حضور پاک په پرونو کې خودن بلغه لري مساری راځي او واسو اتا رجل چې جبريل دی او انسان په شکل متشکل کیږي په دې خبره ده جسم نوراني جسم نوراني يتشكل باشكال مختلفه او پیره جسم ناری يتشكل باشكال مختلفه دا نوراني دي او مختلف شکلونه راځي شي یو انسان په شکل راځي یو رجل او بلسري شديد سواد الشعر دینو باسو تور وشتي دینه پرما دا معلومه کلام علم زکه نو بلوانه کې زکه چې وشتري توري کتاب العلم کې امام بخاری وایي تاسو ځوانه کې علم زکه ځوانه کې انسان دماغ مضبوطي ځوان وجودي وي دې تکلیف او چې بوډا شي بیا په حالت دماغ نه لیکن امام بخاری وایي جو بعد ان تصور ولې چې بوډا شي بیا زکه دا مطلب نه دی چې ځوانه کې زکه او چې بوډا شي من زکه نه نه بوډا والی کې به علم زکه تاسو کوئی شي په خبره علم د بوډاوالي کې بزده کې هم پرې دی بنا لیکن وقت د ځوانه وقت د جاري د ځوانه سړي تکړه دماغ تکړه مضبوطي نو وقت د ځوانه دی شدید سواد شعر کې دا مطلب شي دغه چې انسان وي توري او ځوانه کې توري او شدید بیان سیاق څه معلومیږي چې یا طالب له پکاره د سپینې جاوي شي او خص سپینې شي جامع سپینه چه چاول چه او خسپینه چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر ثيابكم البيض بیاض سپینه جامع بہتر لولو کے او بیاس وکفنو فیها موتاکم او بڑی مکه خاص کے سپینه جامع بہتر نو مایاوی دلر دین صحیح کل اشکاری بندا جامع دے سوڑای بڑی بداخونه پراتی ولو بوهلی کین بدلی تبا پنه کوئی دا کفاغی دار مخکاری او سپینه جامع باندې خدا ښکاری نو غفیری پته سر لګي در به بدلې خلا بدل نه بدلې دا پته پنه او بي بدل نه او سپینه بدل بدلې دا په پریو
سړی پکې ښکلی وښکار او بل یاد ساته د سیاب اطلاق یوازې په کمیس پرتون نه کېږي، په پټکي او په څادر هم کېږي. تاسو پوه شئ په خبره؟ نو دې وجې نه علما معلوموي چې سپین څادر، سپین پټکي او سپین پرتوګ دا بهتر دي په نسبت د نورو باندې، دا بهتر دي. سیاب تور پټکي د رسول الله مبارک ثابت دی چې پیغمبر مبارک کله مکه مکرمه فتح کوله نو هغې کې دسمه پټکي راغلي دي یا نور هم راغلي دي پکې. بهر کې هم داسې نه صاحب چې پټکي چټونه راشورو تاسو ما ذهني او خبره وکړه یا د جامو خبره مې ذهني وکړله نو ته چټونه راخاطه هغې لیکن خپل بابونه را روان دي، د پټکي مستقل باب را روان دی، د پټکي مقدار به هم درته ښي دي، دونه مقدار یې دی او کوم رنګ دی او کوم دی او څنګه یې کړی. ته به درته یو طالب را پاسوم هغه ته پټکي به تړم او چل به ښیم چې داسې یو پټکي کړی. یو خبره ستا پاتې ده انشاءالله، خو دا ذهني مسلو کې چې مه رالیږه. نو د شدید سوال شان معلومېږي دا چې اوان د تعلم ځواني ده او شدید بیان اسلام نه معلومه شو چې چې طالب ته پکار دی چې سپینې جامې او ښه سپینې اچوه، ښه شته ښکلې جامې اچوه لکه امام مالک چې به اچولې. د علم طلب نه راغلی یو بادشاه ده چې دی نو ښایسته جامې اچوې که نه اچوې، دنیا له دی او خپل منصب له دی نو ښایسته جامې اچوې که نه. نو چې د پیغمبر دین زده کوې نقمل دی ولې دي او اسباب او مقدمات دی ولې دي، دا خو صحیح دین او عقاید او عمل زده کوي. دور حدیث ته چې راځي نو سپینې جامې او شدید څه یوازې هغه سپینې نه چې جمعه مخکې لینځلي دي، کال مخکې لینځلي دي، نه شدید ده چې ښه صفا سپین چمک دی وباسه ښکلی چې بین دننه ځي. بیاض جدا معنا ده او شدید جدا معنا چې ښه چمک دی وباسه، ښې صفا کوه چې بین دننه ځي او نمایه او ښایسته ښکاري. نو چې طالب دا جامه اچوي نو دلالت النص سره دا معلومه کا چې استاد خو په طریقه اولا بیا اچوي، استاد خو به طریقه اولا اچوي. دا دې بله معلومه شوه. نو بیا څه وایي ولا یعرف منا احد، عجیبه خبره دا ده. او لا یرا علیه اثر السفر، د سفر آثار پې نشته، مشکات کې ویلې ولې د سفر آثار داسې جامې خړې وي، جامې سپینې مزېدار دي. د سفر آثار دا دي چې ویښته ببر وي، خړ وي، ویښتې ښه مزېدار د ټول. د سفر آثار دی چې بستره ورسره یا غوټه ورسره نه بستره شته نه غوټه شته. ولا یعرف منا احد، د مدینې هم نه دی، هلکه داسې نه سړی دی، نه مسافر دی لکه سفر آثار پکې وي، نه د مدینې دی لکه د مدینې سړی هم پېژنده. دا څنګه چل دی؟ مسافر دی، مسافر آثار پې نشته دی. مولانا دا ولې؟ دا ځکه چې جبریل علیه السلام دلته کې یو ناشنا تپوسونه کوي، نو شکل یې داسې جوړ کړ چې دې ناشنا ولګي په خلکو چې خلک توجه پیدا کړي. او دلته کې مثال په طور یو طالب باندې تپوس کوي، چټونه رالېږي نو تاسو توجه نه ټول روان شي. لیکن یو ناشنا سړی راغی، یو عالم راغی د پېښور نه دا کوړي نه او دلته ودرېده او ما ته یو څو تپوسونه درنه کوم، رښتیا وایه تاسو ټول به ورته متوجه یې که نه یې؟ ټول تاسو تپوس کوي او دې تپوس کې به څه چلي ټول به ورته متوجه. نو دې ام السنه ده، د رسول الله مبارک نه هغه تپوسونه کوي چې صحابو ته ټول سنت ښایي، ټول دین ورته ښایي. نو مطلب یې دا دی چې داسې هیئت استعمال کړم، داسې افعال استعمال کړم چې د ټولو صحابو توجه پیدا کړم. لکه پوهېږي په خبره داسې هیئت استعمال کړم، شابسې او دا خیر ضرورت نشته چې دا کوي، داسې هیئت استعمال کړم او داسې سوالونه وکړم او داسې فعل وکړم چې د خلکو توجه راته شي چې هم نه مسافر هم نه دی وطن، هم یو ځل او بیا پیغمبر مبارک ته رانږدې شو او بیا په خپلو فخذینو لاسونه ږدي. خو دا مسله ورته معلومه کړو چې دا آداب ښیي درته. آداب د طالب علم دا دي چې تحیه شکل کې کښېنه، آداب دا دي تحیه شکل کې کښېنه. آداب دا دي چې د استاد مخکې کښېنې نو په فخذینو لاسونه کښېنه، لکه تحیه شکل دی. دا چې بل معلومه شوه. او د پیغمبر مبارک په فخذینو لاسونه کېښودل، دې نه دا معلومه شوه چې یو ناشنا هیئت وویل لکه داسې کې بیا د دوی کې د حضور پاک په کونډو مبارکو د لاس کېښودل. مطلب دا چې د خلکو توجه پیدا شي. هلکه دا څوک دی هغه پته یې نه لري، هلکه جامې سین سپینې دي، هلکه ویښتې سین تور دي، هلکه دا سفر آثار پې نشته، د مدینې هم ویل دا د پیغمبر د خوا نه ده. وګورئ څنګه
یعنی داسې شکل یو خوا داسې شکل ښکاره کوي دا څنګه بیا ادبي کوي خواله لاړ او د پیغمبر په پښو لاسونه او بل خوا څه وایي نه 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 سړی ډېر زیات هوښیار دی سړی ډېر هوښیار دی پوښتنه ډېر مزېدار دی یا په خپلو پونډو تحیه شکل کې کېناسته او خپلې پونډو لاسونه کېښودل یا ډېر د آدابو نه خبر ده یعنې داسې افعال هیئات اقوال چې ټول صحابه ورته متوجه دي ولې ام السنه ښایي دویم درته مزېداره جواب وکړم درته دا ولې پیغمبر ته معرفي نه کړه چې خلک متوجه شي رسول الله متوجه شي ولې ام السنه ښایي او پته وی چې بیا په وحي سي اعتماد وکړم راوړونکی جبريل دی چې دا موږ خبر نشو نو وې خوځان ورستو پیغمبر مبارک ته پته ولګي دا وکړه مولانا صاحب ورستو خبره نشته یا دا وحي دا ورته خبرې ده چې جبريل دی او یا دا وحي نه یو منټ پس خبرې ده او پته ولګي چې جبريل دی وحي ده او یو ډېر خپل خبره بل درته وکم هغه دا چې سره ده چې رسول الله مبارک علم الاولین والاخرین الله ورکړي دیر بیر علم خدای ورکړی دی د علومو سرچشمه شو رسول الله مبارک دې کې به تفصیل کوم علم غیب وغیره تفصیل به وروسته راځي لیکن بیا هم داسې وخت کې چې رسول الله مبارک د ټول دین دارومدار او بنیاد ښایي بیا هم جبرایل نه پېژني یعنې الله ښایي درته دا چې ګورې علم کلي او علم محیط چاله دی وایه صرف رب العالمین لري هغه پیغمبر چې هغه خدای پاک څومره علم ورکړی څومره د علومو سرچشمه ده او څومره علوم نبویه دي او علوم لدنیه دي او څومره معجزات خدای ورکړي او بیا حدیث کوم یو حدیث دی ام السنه د ټول سنت تفصیلونه کېږي د ټول سنت اجمالي بیان ورکېږي او بیا په دغه وخت کې رسول الله مبارک ته پته نشته چې دا جبرایل دی نو ته دعوه د علم غیب ونه کوې ته دعوه د علم کلي ونه کوې ته دعوه د علم محیط ونه کوې تاسو پوهېږئ په خبره دا دوه وجې شوې مولانا صاحب نو څه شی دی لا نعرف منا احد او بیا راغی او پیغمبر مبارک ته کېناست ګوره مسایل ټولو نو بس هغه حدیث ته پاس نه د رکبتۍ لا رکبتۍ آداب د طالبجان چې په پونډو لاسونه کېږي استاد ته نږدې کېني بله مسله ته وباسه دې نه په شرکونو مسلې ولیکي چې طالب د استاد ته نږدې کېني او کوشش دې وکړي چې په خپلو رکبتیانو ولې نږدې کې دا فایده ده چې استاد اواز ووري لیکن هغه مسله ستاسو حل ده عدالت تاسو ورو فکر ته ټول اورئ شکر الحمدلله دا نه ته ټول قریب یې او دوی دا چې تاسو بکای نو شکر تاسو تاسو نه کوي چې ټول مو ماته راسيږي او چې کوم ځای کې اشکال پیدا شي ډېرني نو ما بیا دلته ناشته ما دا تفاص د سورس پنځه ناشته الته ناشته تاسو بیا کولی شي ما ته مخکې ویلو د آداب او تعلیم کې نو څه کومه سره مولانا صاحب دې کې او د تحیه شکل کې کېنا او دیم دا دی چې رسول الله مبارک یا محمد دې کې نشته او دا په بل روایت کې شته او مشکات کې دا کومه کې شته یا محمد صلی الله علیه وسلم او دلته کې سوال لا باندې وکړه چې قرآن کې کومه نه راغلي چې پیغمبر د بنو باور نه کې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا یو بل چې کوم واسطه ای زید ای عمرو ای بکر دا چې پیغمبر دعوت نه کې الله وتعالى لیکل څنګه کې ټول قرآن وګوره یا ایو یا موسی ته خطاب شوی دی یا موسی یا ابراهیم یا آدم یا عیسی ټول دعوت شوی ما سوا د رسول الله مبارک نه الله دې احترام ساتي یا ایو النبی وتوي یا ایو المدثر وتوي یا ایو المزمل وتوي یا ایو الرسول وتوي لیکن الله نو یې ولاغش کړي محمد رسول الله باندې نه کړي نو دا ممنوع ده رسول الله مبارک یا محمد سره نو ولې بیا یا محمد وي نو علماء متعدد جوابونه کوي یو جواب په کمزوري ده دلته محمد نه معنا علمي نه مراد معنا وصفي مراد معنا علمي نه مراد کوم معنا وصفي مراد محمود سره لیکن نه معنا غلط متبادل چې کاته و اے حسنا نو معنا علمي مرادي دا نه خپل دي معنا وصفي مراد دویم جواب دا بلا محمول په ما قبل د حرمت دې آیت د نزول نه مخکې وي دې آیت د نزول نه مخکې دی دریم جواب کلی مزیدار هغه دا دی چې دا خطاب مونږ ته دی دا جبرئیل ته نه دی دا خطاب چې لا تجعلوا دعاء الرسول دا چاته دی مولانا صاحب دا مونږ ته دی دا جبرئیل ته نه جبرئیل کولی شي او څلورم نمبر کلی جواب درته او مزیدار
إذا يا محمد ما يوم غرض وي أدا خلق أنت متوجه وأنا كذا شيء سرير ولو رباب محمد ويا محمد كل صحابة قل يا رسول الله وي يا أبا القاسم وي ودي محمد نور تاخل وي تحسين نودا يا محمد سوى في سرور وجه يا أسمان مانا وسلم مراد الميلاد كلا يا ذي آيات النزول المخيرة أو يا ذا شيء جبريل المستثنى لي كتاب ممتلئ أو سرور موجه سرا دي دفارا كيو ناشنا قول استعمال کی وقت وجود آنتا پیدا کی أو يا سوي أدنو نزديشما بأدنو نزديشا يا وي أدنو نزديشما بأدنو نزديشا تبصونا كي يا خدا تعالى سين سرير يا رسول الله بنا تفسنا كي निर्देशा यानी अटूल मकसद हज़रत जिब्रील सो शाबते नाशना है अर्थ नाशना कौल नाशना फ़िल इधर खल्क़ तवज्जो पैदा की बोले उम्म सुन्ना बयानी मखिला नबिया सवाई नबिया या विफ़ाता फ़क़ाल बल ईमान पूरा मसाइल में रहता हुआ इस तरह उस्ताद तमतकोस के निर्देशम करना ले डायरेक्ट पढ़ना नहीं किधर तफाला तमाते उस्ताद न बसके तपुस बके तराशम तकीना निर्देशम करना तटूल मसाइल मुस्तंबत थी नदा देने अल्लाह मालूम अशवा दौर बसे नफता फ़क़ाल बल ईमान से शेर है उस याद उसाता दर ईमान माना लुग़वी न है माने इस्तिलाही न है द ईमान मुतअल्लिक़ात खवी नदा ईमान माना लुग़वी है नदा ईमान माना इस्तिलाही सखया लगा मुतअल्लिक़ात दलील पे सही दलाइल मा सर ډیر دي د ایمان معنا لغوي خدا عرب ورو د معلوم بودی خبر جبريل بدیهیات ولا نه ته په بدیهیات نه معنا اصطلاحي بودی ته معلوم لکه تصدیق ولی چې رب العالمین نبی علیہ السلام ته یا ایها الناس آمنوا یا ایها الناس آمنوا خطاب بالمجهول خدا دې کنه ایمان بودی ته معلوم کہو تمالون نو خطاب بالمجهول شو دوله پیغمبر مبارک خطاب بالمجهول کړي یا ایها الذین آمنوا نو کدی تدا پتا نه و چې ایمان څه ته وایي نو الله پاک توصیف ولې په ایمان کوي نو معنا نو کدی ته معلومه وا شابته ما ویل دا ټول خبر ایمان باندې ورو استلالي معلومه ولې الله وتعالى په معنا کې خطاب کړي بالکل نو په مکه کې به واسطه یا ایها الناس اے خلق آمنو بالله وبه وما هو الله ایمان کرو نبی کبھی ہمیں کچھ تپوس نہ کرے کہ صحابہ ہو جائے اللہ رسول ایمان پر سے کہتا ہے یو کاس کی تپوس کرے مطلب معلوم ہوتا معنا نو یو جواب پیدا ہش یو جواب ناش یہ جواب ہے سر جواب بہتری نہ دا جواب کے متعلقات بیان ہے تؤمن بالله یا وملائکته ولقدر رسول سلور تؤمن بالبعث نو کدی مقصد دا ایمان معنا مصطلح ہوا نو کیا میں تقص خامخا کرو کہ اللہ رسول تا ہوا ایمان بیان کا متعلقات دے بیان تعلق مقاصد جدا سے کہ الایمان التصدیق بالله لازم نہیں کیا کہ تصدیقا جازما اچھا مانا تمام کی کم تاریخ پہلے دے نو پیغمبر مبارک خدا تاریخ کو ورنہ نو سو جواب شو یو خود ایمان معنا لغوی اصطلاحی دی معلوم ہو سوال کا معلوم ہو ورتا بولے ایمان معنا لغوی اصطلاحی لکه پیغمبر نے تو مخاطبی ورکړي دي نو کچا دې دې په خطاب بالمجهول شو د دې وصف په شوی په ایمان نو کدا دې نه په جنت نو وصف په هغه شي چې خلکو ته معلومي یا ایو الذین آمنوا او دې دا چې جواب به کاری نه دا جواب د متعلقات ورته نو کو مقصد د دې سوال د ماهیت د ایمان نه د حقیقت د ایمان نه معنا لغوي اصطلاحي نو بیا لازم رسول الله مبارک هغه جواب ورکړ دې په دې جواب قانع شو جبريل چې قانع شو معلومي ده چې دغه مقصد مؤمن به یا مختلف الایمان متعلقات د ایمان چې کوم مؤمن به دي قال ان تؤمن بالله وملائكته وذا سوال کوا دا خدا ورلاله ذکر ایمان په جواب کې ان تؤمن او قالو دا چې معرفت د مستقیم موقوف په معرفت د مبدئ باندې دا یدریبو موقوف دی په سره طرف نه دی یدریبو څنګه نو معرفت د مستقیم موقوف دی په معرفت د مبدئ نو دا تؤمن مبدئ څه دی ایمان نو تؤمن والا په چې ایمان په نو ګور الایمان
كم محدود ده أمام الإيمان أو كم حد تعريف قوما أغيكم إيمان ده هل هذا إلا دور توقف ده شيء فقبل نفس ذات من تكبير توقف ده شيء فقبل الإيمان بيجر نظرة أن تؤمن إيمان موقوف شو بجابة أن تؤمن واحد أن تؤمن بجابة موقوف شو بإيمان واحد بالإيمان موقوف شو بإيمان الله أكبر الإيمان بجابة موقوف شو الإيمان جلاكم محدود ده بجابة موقوف أن تؤمن بجابة موقوف ده فقبل مصدر سجده إيمان نو إيمان الإيمان بجابة موقوف شو بإيمان لا توقف ده شيء فقبل نفسه جنب بيجا نمون بجوابكم إذا أني إيماننا متعلقات مرادي لا أني إيماننا زمناتي متعلقات مقبلة ميوي أو ذا أن تؤمننا ندل تمانا لغي مراد لكي تصريف دي أنت ذا الإيمان زمنات دوايا متعلقات أو ذا أن تؤمننا زمناتي أن تصدق تصريف بس خلاص الخبر بالله لا نحن لا نصر لا وجود لا الله وحدانية لا كل صفات تصديق الشرطة كم عقائد إلى رب العالمين سلام الله كل فكرة أن تؤمن بالله زبط تفضل شيء وذو الإخوان أن تؤمن بالله أي بوجود الله بوحدة الله الله كيواني بصفات الله إلى كروا إذا ما وجود ما صفات ما كلي ما قوم ما نسب ما ملائكة الوالي نقول شيء بقى نصر تؤمن بالله تعرفه هنا لك أنا يا تصدق له تصديق ما كده تصديق بارا مكردا ما كده تصديق شرعي के बतावे लिखे تصديق पर नसर बिल्ला अल्लाह वजूद बकरा है शाबाश है अल्लाह वहदानियत बकरा है शाबाश है अल्लाह को सिफात बकरा है वाय होतो अल्लाह के कम इसल नमूने दियो कम से आदियात नमूने पर बकरा है राज़िक हम दियो कादिर हम दियो हां मुहयी हम दियो मुमीत हम दियो अव्वल हम दियो आखिर हम दियो जाता मुसम्मद हम दियो जाते इख्तियार हम पर बकरा Subra ayat Allah Taala mutaliq di berbeda wa malaikati an tu'mina bi malaikati malaikat sana ma'khudh ulukat risalat atau पैगाम risalat atau पैगाम तो फरिश्ते खुदा पाक अस्ताज मुकर्रम करे तो वही रोड़ी तो कि बाबारान मुकर्रम करो शबारान वाला तो कि पको हवा मुकर्रम करो हवा चला तो कि दमोर के डके बची मुकर्रर कर दे अब जाता अल्लाह के पैगाम और कई वदाई मुताबिक लगिया वमा नतनज़लु इल्ला बि अमर रब्बिक आसमान डराते बगैर अल्लाह का हुक्म न की वमा नतनज़लु इल्ला बि अमर रब्बिक यानी तुमरा रब तस्तरगे द अल्लाह मुखालफत न कई न कोली शिला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमर दगमुंग जिसिंगा सवत वेमा तमाला तमा पे इख्तियार किया तमाला को दिला बे ज़मादा इरादेना सर न हरकत नशी कोले हदर न नशी कोले तब करेंगे फरिश्ते तो उलूका तमाखुज दे मलाइका जमा माअला करे जमा जारे माअला के हमजा मुक़द्दमा लाम मुस्तर माअला समय हुए माअला नमु मलाक होता है نقول हमजा मक्केदा लाम मुस्तर उलूकात के हमजा मक्केदा औला देखिए कलम रागले दंतरागले तो माना से कलम रागले हाँ बिमलाइकतिही व मलाइकत अल्लाह पाक और बसेदा देखिए नहीं तबला नस्किस्ता नقول बमलाइकु ईमान से जो गवाया करना जो वजूद इस्ता औसाफ इस्ता औसाफ इसलिए बाहर शक्ल बदली औसाफ इसलिए कि अल्लाह पाक दुनिया निजाम पर भी चलेगी तंदाना खबर है क्या तो माने मुफस्सिर को नहीं भी तो पता नहीं किराम कातिबीन पर किरा दावी निकल पर किरा टोट पर किरा तो बस वो बदले की कमी हो रही वो कुतुबी ही रही बनी चला किस्ता करना वो खुद की निष्ठा और बल्कि बना उसका किस्ता अल्लाह की किताब नहीं ईमान जमा फरीद की तौरात अल्लाह की किताब है अगर हिनी पर तारीफ करे तो किताब तारीफ मजमून ना तक मजमून मुहर्रफ दे माफिन किताब ना समझ देगा किताब मुनज़्ज़ल तौरात अल्लाह जबूर अल्लाह किताब इंजील अल्लाह किताब तो सबरा क्लास
یو قرآن دی چې په هغې هم ایمان دی د هغې په مضمون هم ایمان دی ولې هغه نور کتابونه محرف دي لا تصدقوه ولا تكذبوه رسول الله مبارک فرمایي او قرآن غیر محرف دی دې کې تحریف نه دی شوی الحاصل ټول کتابونه راغلي نو ګوره دې کې څومره لوی مضمون دی مولانا لږ واوره کړه مضمون دا د الله کتابونه ټول بنا نو په کتابونو کې یو کتاب هم یو دی مولانا صاحب قرآن دا باندې چې قرآن باندې د ایمان دی نو دا قرآن چې څومره دنه مضامین دي باغې ایمان راغلي ټول قرآن پکې ده دنه مضامین ټول او کته تورات زبور سره وکړو د نور رسول ته تمام معلومه ده پته ماته لګېدلې ده چې پیغمبر فرمایي محرف په مضمون ایمان ده او بل ماته د ډېرو نصوصو نه پته ده چې هغه منسوخ دی قرآن ناسخ او دا ماته د ډېرو نصوصو نه پته ده چې قرآن به تر قیامته پورې معمول به وي او دا به منسوخ کېږي نه په پوه شوې په خبره د ډېرو سوالونو جوابونه مې درته وکړل نو دې کې څه راغلل دې کې فرشتې ولاړې په فرشتو ایمان او الاوصاف والكتب ايمان ام فكرات وبلقائه لا ملاقات وده سؤالك بلقائه او بالبعث طب يوشي نا دوارو في فرق لقاء الذي بعد البعث چې بعث وشي اغینا پس د الله ملاقات دی لقاء الذي بعد البعث دوارو او یادا د لقاء رؤیت د باری تعالی مراد دي څه دې مراد دي بعث جدا شي دی او رؤیت جدا شي او یادا د لقاء مرګ مراد دي لکه مرګ سبب د ملاقات دی او بعث جدا دي د مرګ پاسې دي څه فرق به درې یا ملاقات بعد البعث یادا لقاء سم مراد شو رؤیت د باری تعالی او علم دي رؤیت د باری تعالی او یا د لقاء نظم واغشته مرګ دغه سبب د لقاء فرق شو نو ګوره دې نه معلومه شو دې ډېرې خبرې معلومه شوې هغه دا د قیامت پر ورځ الله سره تبع استفاس ملاقات دې نام چې مالګه مشتا دې نام معلومیږي چې الله رؤیت مشتا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ورسوله او الله پر رسولانو باندې ایمان ماشاء الله ټول پکې دلته رسول الله معنا لوی واخلا مرسل یعنی هغه انبیاء هم پکې داخل شي څوک پکې داخل شي لکه هغه خاص رسول ما خلا ادریس دوادي اندستي ټول پیغمبران پکې راغلي مرسل من الله بالتبلیغ سبحان الله مرسل من الله بتبلیغ الاحکام الشرعيه بس المرسلين دا جمع كان رسول جمع المرسلين من الله المرسلين من الله بتبلیغ الاحکام الشرعيه رسول یو رسول بکر رسول الله مبارک دے ماشاء الله پیغمبر باندې ایمان شو دا اقوال به معنی دا افعال به معنی هغه چې کوم معاملات وایي د جلال دوا به معنی هغه جهاد کوي به معنی هغه چې کوم منهیات دي غیر ممنوع ساتي او مسلمان شو ستل شو ټول فکر وتؤمن بالبعث دا تخصیص ولې کوي لقائه کرانه کله ملاقات بعد البعث فيه داري لپاره چې مشرکین د منکر بعث ته منکر اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لفي خلق جديد اذا كنا ترابا اور بشو اډو کې بشو كنا ائنا في څنګه لکه عائشہ وسه اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون دا ټول وایي نو دا ټول بنا بالبعث څخه تخصیص سره وایي بعث سمانا الله به قدرت دې معلوم شو اے مولانا الله به قدرت معلوم شو او بعث بعد الموت کې مجازات اعمال راځي چې پاسې د دنیا د اعمال حساب کتاب سره کوي دا ته معلوم شو ټول عقاید کوم یو عقیده د پکې پاتې شو دا په تاسو وایي بعث پس جنت ته پکې راځي بعث دې پاتې دوزخ دې پکې راځي پل صراط دې پل پاتې ځل دې پکې راځي میزان پکې راځي الله سره ملاقات پکې راځي واپس جمدی کېدل پکې راغله ټول پکې راغله موت پکې راغله دغه لقایي کې راغله موت پکې راغله فرشتي رسول کتب ټول پکې راغله نو عقاید پکې جمع شي نو قال بیا تاسو دې نو جواب دې نو سمان مولانا صاحب مسائل مستنبطه او باطا فقال من ایمان معلومه کې دا چې ایمان ته کول شي د ایمان د متعلقات تاسو دا دې معلومه شو
او بلدا معلومه شو چې ایمان دې ته وایي تصدیق چې الله ومني الله فرشتي ومني ولا اجمالي فرشتو تفسير هم دليل معلوم يا ما بقول لك اجمالا فيما علماء اجمالا وتفصيلا فيما علماء ده فرشتو ده تفصيلات نحن خبر بس ما الله فرسوي فرشتو اقرا معلوم دي ولا رسول دول ما ده اسمه او ملاقات بكما طريقه کی تفصيلات نه خبر ده رسول او تفصيلات نه خبره تو بنا بالبعث بعث بیا تفصيلات نه خبر چې کوم سيزونه ما معلوم اجمالا ایمان دي او چې کوم معلوم تفصيلا ایمان دي قال بیا سوي مال اسلام څه شي ترقی دا اعلان ادنا دا شوخا دا ایمان دارو مدار موضوع بلائے عقیدہ رسول بس اسلام ماویل دا مولانا سیو ماویل کے ایمان نی خود سر نہ جنتا نشتے او کہ ایمان وی او اعمال ورسرنی شابا بیا جنتا اعمال کی دخول ولی براشی او اعمال نی دخول ثانوی براشی دا ترقی دا اعلان چاہتا مولانا سیو ادنا قال من اسلام الاسلام ان تعبد الله اسلام څه شي اسلام راځي او د اسلام معنی له وینه غواړي متعلقات د اسلام خی مولانا صاحب معنی له دې کمالو قوایا اسلم تسلم هرقل توي اسلم نو که هرقل تا د اسلام معنی نه معلوم بس ته متولي وي او بلکې هرقل نه مطلوب معنی له وینه مطلوب معنی اصطلاحي ده ظاهرا کرنا مطلوب کو معنی دا اصطلاحی اور اسلام دلتا معنی لغوی اصطلاحی نہیں پواری دیکھیں علماء تفصیل پر چیز بدل اسلام سے تو ما اسلام لغوی معنی کو اصطلاحی میں کڑے پاول کے اور نسبت اسلام اور ایمان میں کرتا ہے مل اسلام متعلقات کیا تپوس کے قال الاسلام ان تعبد اللہ جتب عبادت ہو کے تعبد معنی سو تطویع اللہ ان په داخل نه چې د عبادت وکړه الله ته چې دا خبر ده الاسلام د پاره او قانون ده چې خبر قسم د کلمه مفرده ده نه دا په تعویل د مصدر سره کوي ان تعبد الله چې عبادت وکړه الله نه تعالی او چې عبادت ولا تشرك به شيئا شرک نه کوي دغه ما خبر کړی دا شيئا په معنا د احد نه دی لا تشرك به احد او شيئا په معنا مفعول مطلق هم ګرځي په اعتبار د موصوف مقدره لا تشرك به شيئا پوٹی شرک بم نہ کہ شرک جنی بم نہ کہ خفی بم نہ کہ چریا و سمان دے پوٹی بم نہ کہ شرک فی ذات بم نہ کہ وایا شرک فی صفات بم نہ کہ شرک فی افعال بم نہ کہ شرک فی ربوبیت بم نہ کہ شرک فی دعا بم نہ کہ بالکل بم نہ کہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ اور عبادت وغیرہ ہے تو اسلام دے عبادت تم دے حکم عبادت کے توحید والا ہے اللہ اکبر کوئی کہ کم عبادت وایا یہ توحید والے شرک کی نہیں وتقیم الصلاۃ پابند سلام نسکے ټول عبادت بدنی دے کرا دا اصل عبادت بدنی اور دے کے ټول او نو د صلات معنا له استراحی قام پر صلاتی وتؤدي زکات المفروضه کیونکہ زکات مجازا اطلاق صدقہ نفل کی زکات اطلاق کلا قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى تلك زكاه صدقه فطر التعشير وزكاه النقل بنفس صدقه فطر كيجي زكاه المفروضه غير لك ابو ذنب الواجب زكاه او يا صفه كاشف كم كان ولا طائر يطير بجناحه الطائر هو يقين كيف هو ذر واجب الطائر يطير بجناحه صفه كاشف شو نام صفه كاشف زكاه المفروضه کے ټول عبادت ماليه لا دے اصل ذکر کا سے ذکر کرے گا اصل وتصوم رمضان دے اغا عبادت ذکر کے کم سلبی عبادت دے تجنب بکے مجھے سمرا اغا عبادت کی ذات ساتھ دے گناہ وغیرہ نہ تو دے لاندے داسے ادھر تک یہ سوال کوا ادا کہ حج کرے بکیو ادھر دبار علماء ہوئی میری وقت پر حج فرض جب جواب کمزور ہے سو کی کاتب نہ غلطی شوی ده نو پی راوی نه نسیان شوی ده ټول کمزوري جواب نه دي او مسلم کې دا حدیث دی چې ان حج بیت راغلی دی مسلم کې دا حدیث د نظر راغلی دی ان حج بیت نو دې کې ټول هغه داخل شو چې کوم مرکب د مال او د بدن ندی دا کې حاصل ټول پکې راځي ټول پکې داخل شو نو ټول په کې جمع کړل نو قال
ترقی دا اعلانا ادنا تا وشوا کیا بسی اس بیا دا ادنا اعلا تکیگی اس بیا دا ادنا نجا تکیگی لکہ احسان پر عبادات وکڑی رلوی مرتبہ مطابقات مولکم مصمانی کی ولی کلا ترقی من الادنا الى الاعلا ومن الاعلا الى الادنا نوارا سیدی مالی احسان ماشاءاللہ خودت اگر وکیرا مخی چکم اسلام اغا مرتبہ دا اسقاط دا تکلیف ہوا مرتبہ دا چاہوا سمر تمون بوکم نمو کلفیم نما تکلیف ساقت سمانا والا تمون تکلیف مندی ملے دے روجہ باولی سب اس تکلیف نمو کلفیم باولی تکلیف ساقت کرو نما حاجو کم نمو کلفیم باولی نما تکلیف ساقت سمانا وزمان دیمو پرش والا والا نما کی مرتبہ دا چاہوا ہوا ہے دا اسقاط دا تکلیف اے خدایا سمجھ ہوئی اسقاط دا تکلیف کی تکلیف ہمارا ساقتے ہی منگو کو روجا دا مکلف میں پدے تکلیف ساقت جو اللہ وطا پوستگی ودن تکی کما یو مرتبہ دا مرتبہ محسنہ للعبادت اللہ اکبر مرتبہ محسنہ للعبادت یو دا چی منذکم غاڑا مخلاص ہے یو دا چی داسخ کلی منذکم داسخ کلی من چی اللہ پھر جاسو شاید تکل جوالا کا امین اسلام اقدرت ہوئی ملاری خالی صاحب کے ملقات نکلی دائری بھی کرتا زکیہ در تذروی ماہ کی کما مرتبہ ہوا ہے چی منذو دا عبادات پدا سی طریقہ پر کی دا مکلف ہما غارم اخلاص چیز خاتم تکی غارم خاص ہوا در دوستوئی محسنہ مرتبہ کہنا یواز غارم رسول نہیں دیر خشتا گفٹ بجوڑے سمجھ جوڑے گفٹ بجوڑے مزیدہ عبادت پدا سی کہ یہ گفٹ جوڑی مخبرہ کا مثال در پڑھیں کنا ضرور کلو مٹائی اوڑا لو 2 کلو مٹائی اوڑا یا دیلی گفٹ بجوڑا ہے خچتا ناوی چے بوزی ناوی دوادر مشپا باندی خاوت کرا پایا کرا اب آمو جامو کی بوزی گفٹ جوڑا ہے جبری گفٹ داول ملخم اختم برابر کی یا ورنخم دیدار نشکونا برابر کی یا دوادر جوڑا منصبا او یو در موالا لکنو رکو پوری کی بلکہ ماں پر سعودی عرب کی بازار تلالما ماں سر مامام بازار تلالما تا جامعی پرتے ہوئے ماں دویدہ آغا جامعی رکھے ناوے تھے آغا سیبا دا 15 لکو اور دا 10 لکو ریالو پوری ہوئے جوڑا اور سامی مدیوی میں دا سکھو اچھائی ویدہ و سر نوکرانی بھی اچھائی یغیہ و سر گردائی او چې کمې ناوې وسته دی د اخیستو نه کېږي په کرۍ وړي بیا خپله خواږه خواږه ګوړه ګوړه کوه غرق شوې ظالمانو غرق شوې په دغه نسوار اچوې نسوار اچوې او دلته پکې را یو چیپ راغلی دی لکه یو چیپ پکې راغلی دی بله ګرځی کې چې کوم طالبان دی هغې په بله طالبانو باندې نسوار او ګان راغلی ځبانه دا کومه ماده ګپ ښکاري ګپ دی کنه دا کوم څه پورې په ما چې د پولیس کې دی دا لاندې په خپله کې تاسو یې تاسو دا کار نه کوئ کوم دی غورځوئ پکې دی واچوئ کوم دی غورځوئ خدای دې وکړي لاندې روندلې کوئی بخاري په پیو لګي ترمذی په پیو لګي په ظالمانو برباد بشي او دا دینا چې خودوی نه ما لاندې نه کوم دې چې راغله دا دې ظالمانو دا نه خرج ورکړي چې باندې ظالمان نسوار نه شي ولکه نسوار یا دې څه اخوان لا تدون مقبول دي چې تاسو نه ولې ته ماته وایي دا څه ده دا نسوار څه کوي لا نه ظالمان نو مقبل اچي یو پر دې ته مرضی او یادې ولكن مبارك خلق دي النفوس المباركة أولئك خلق دي نيكان صالحان بزرگان أولئك دیندار أو برا سما دیندار ناس کی بڑے والی دي أو سبق متوجه دي ناس مقبول نسوار جو یا دوے فی کوئی جبر یا مناسبة كلام سجوا مخيل عشاء نمر تقا ننار سکی اشتکی نخبلی کی لازم خدا اپنے پوردی خشتر گفت جوڑ کے نمودی تو خواہن متتاجی کی راتا ہے او چی خدا لے پوردی اللہ یو مردوی سار جو وعدنا روتا تو مردی مورے بکم سائے والا ہوگا بھائی
دا ګفت خو نه شو که نه او یو ښځه وې یاره ویل ما یاره واده شپه وي او خشته نکریزې مې پورې کړي او راجې مې چولې او رنګونه مې په ځان لپسټکې پورې کړي او خشته ښکلې جامې مې چولې او د واده ډېر خشته اعلی پالنګې او سرې جامې او ښه خشته کوټۍ او یاره چې پکې پرېوتم او ښه پکې ښکلې اوده شوې څه خوند به کوي خبرې ورته وې چې څوک د خوب ته پرېږدي که نه راځي خوب لري بله بله ته وړي کېدلې جاندرانې ته به پېزونه اچوې او مېړه به دې پېزونه اچوې دواړه به پېزونه اچوې پوه شوې ښه خبره اکثر به فیسبوک والا سړي فیسبوک والا نن سبا چې څومره دا نوجوانان فیسبوک کوي تفریحات ته تحقیقت ټوکه زه نه کوم د دوی قصه خراب دی د دوی تماچه پسې دې د حقیقت دې فیسبوک سره غلط تصویرونه ویني نو مزي وځي انسان نه مزي وځي مزي د ګونستر په نظر مزي وځي نو دا مزي چې کله وځي که نه او پوره دې سره مني خارج نه شي نو دا رګونو کې پاتې شي رګونه بلاک چې مني ورسره وځي نو مزي بیا پوره خارجېږي او چې مني ورسره ونه ځي نو بیا څه چلو شي بیا دا رګونو کې پاتې شي نو لږ لږ پاتې کېږي رګونه بند نو چې رګونه بند کړي دا ورته اوس تفصیل به انشاءالله چې د مني مقاصد ورته وایم هم فی المني والمزي را روان دي انشاءالله نو بیا څه چلو شي چې مني نه وځي نو بیا د انسان جسا کډه وړی نو بیا اکثر پلار یې راشي یا پخپله راشي یاره زه خو ټیک ټاک یم او چا راباندې څه کړي چې کوټې ته دننه شم او ښځې ته نږدې شم هېڅ کار رانه نه کېږي په ما چا ته جادو کړی دی چا تعویض کړی ما خر بچیا ټول عمر دې فیسبوک کړی دی او رګونه دې بلاک دي او تماچه دې پسه ده اوس کوه ماندې تاسو پوهېږئ په خبره دغه هلکان دا فیسبوکونه وانا دا بېکاره یي د دې رګونه بند دي نو چې دا څنګه ښځې سره کښېني او ښځې ته وایي ته خو ټیک ټاک مو چا راباندې څه کړي چې تا ته وګورم بس هر څه مې ګډوډ شي دا ښځې ته ځان بهادري ته وایي او میاشت کې څه خراب د فیسبوک والې دی ګناه والې دی یا استمنا بلیت دی په لاسونو باندې هغې تباه کړی دی او غرق کړی دی نو دا ګوره ګناه نه ځان ساته نو بیا به ښه کامل او مکمل یې بیا به ښځه ټیزونه اچي او ته به ورته ناره یې او که دا د ګناه کارونه کوې نو بیا به ښځه درته ناره یي ښځه ورته نیغه نیغه ګوري بهی څه حال دی څه حال دی او ته به یې چا تعویض کړی دی څه حال دی بهی جان څه مسله ده یاره چې تا ته وګورم بس قصه ګډوډ کې بار ټیک ټاک یم بارم دلې دنم دلې او بارم دلې ګناه نه ځان ساتئ فیسبوک نه ځان ساتئ او د دې ګنتونو نه ځان ساتئ شریعت باندې عمل متوهر شریعت نو متوهر مخکې دا عمل احسان اوس مو پېښ شوی انشاءالله که نه مخکې کومه مرتبه اسقاط التکلیف معنا څه غاړه خلاصول دا اوس کومه مرتبه درته ښایي وایي که نه یا محسنات ورته دې څومره مبارک حدیث دی چې داسې عبادت وکړه کاکا داسې عبادت وکړه چې ګفت ته جوړ کړې چې ګفت ته جوړ کړې ما راته مخکې آیات ویلي وو ستاسو یاد وي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا نه دی څه چې دی لکه احسن ښکلې خشته عبادت ښکلې رکوع ښکلې قومه ښکلې جلسه ښکلې قیام ښکلې اودس خشوع او خضوع دا معنا شوه خشوع او خضوع دا ترقي د ارکان بیا اعلی ته شوه نو قال رسول الله مبارک فرمایي ان تعبد الله كانك تراه ما شاء چې عبادت د الله وکړې داسې لکه چې ته ورته ګورې داسې عبادت وکړې لکه چې ته ورته ګورې کأن لفظ دې راوړم ځکه چې په دنیا کې موږ الله نشو لیدلی خوب کې لیدی شي خوب کې غیر متشکل ښکاري یا علم غیر متشکل دی په صورت د لبن ښکاري دین غیر متشکل دی په صورت د کمیس ښکاري نو خوب به پرېږدو خو په ویښه باندې په څه کې لکه بعضې صوفیه په مراقبو کې الله ویني هغې مثال د نوم دی هغه څنګه مثال د نوم دی په هغه مراقبه کې د دونه استحضار راشي چې د دنیا نه دې مکمل کټ شي او توجه یې چا ته پیدا شي هغه په شان ده لکه څنګه چې نوم کې سړی د دنیا نه کټ شي نو مراقبه کې هم سړی د دنیا نه کټ شي هغه عامه نه ګورې هغه د بعضې سره
ارسلی دا دعوه نشي یقظتن قانون دار چې یقظتن اوس په دنیا کې الله نشي لیدلی دا بسې موسی علیه السلام تپوس کوي رب ارني انظر الیک قال لن ترى چې موسی علیه السلام نو ما تاسو رب ارني انظر الیک قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا موسى صعقا ما كوني مندي ده الله ترويت چې غر ته خو یو جله کونی ته پرې ورته او یا الله غر ته درسره غیر جانبي وشي ورمانه چې موسی پیغمبر ته تسوي نو کدا دا څه کوي چې د باندې اولیاء او صوفیاء او ثابت دي مراقبه کې الله لیدل نو ما وایي چې هغه مراقبه چې کوم یو کیفیت لري لکه ور استغراقي کیفیت لري چې دنیا مکمل کړي کار نو بوي مشان ته دا نه خبر بیا غلبه حال براشي غلبه حال او دا نبی نه خبر ممکنه لیکن د دنیا کې راسترګې د فنا دی وای دنیا کې سترګې څه دي للفنا او الله باقی ذات دې منتي او آخرت کې بیا سترګې للبقاء آخرت کې سترګې څه دي للبقاء دنیا کې نشي لیدل دا خو صفا خبره ده رؤیت ممکن نه دی په دنیا کې او خیر رؤیت د باری تعالی کې ول تفصیل درته کوم د آخرت معتدله وی رؤیت په آخرت کې نه کېږي باقي برات کوم او د فقه ملا دیګه هغه مستقل باب دغه کې دی مسلم کې دی او دا به ان شاء الله په ترمذی کې وي ترمذی کې مکمل یو به نادره ربها نادره په دغه غټه کې راځي چې بلکې په یو جانب کې دا نه جاري ثابت شو بلکې دا محدود وی دا محدود ثابت وی راځي دا ټول جوابونه ورته یو خبر په پاتې ان شاء الله ول سبا کا وان تعبد الله كانك لفظ وي كان سمانا شابه لك في الدين فحقيقت کې نشي دي فإن لم تكن تراه او كتينيني فإنه يراك تمدي مني كنا اوس مولانا سے بردار پیدا دا دو جملې دي دا دوی نو مقصد دوی کا مقصد یو علامه امام نووي او علامه سیندی چې داستا په حاشیه کې لګیدل تقریبا دا یو شی ودا به جمله عدت جمله ولادت باندې نووي شاهد مسلم او علامه سیندی وی ودا ټول جمله یو شی دی دا جمله ثانیه جمله کولی لپاره علت دی او اغلا والمخفق ان تعبد الله جد عبادته بلا الله كأنك تراه داسې لکه چې ته الله وینې هلکه داسې خو نشم زه د حقیقتا لیدلی شم نه داسې سوچ جوړولی شم لکه چې الله وینې داسې سوچ هم نشم جوړولی ولې ته خو چې مانځه کې ودرېږم کله دې خوا سوچ کله دې خوا سوچ ته خو چې مانځه کې ودرېږم د دنیا سوچونه ما لمونځ ته توجه ني نو الله چې کوم ذات دی بس دغه یو نیت وخت کې وایم چې خاص الله اغنیت وقت کی دخلی الفاظ خودی پتہ نہ لگے محمد کی روح حساب کتاب دنیا بلکہ زبا سیما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوئی ویدہ بمانتو دے گا وہ جاہد الجیش والاخکار کو کہتا ہے دا چاچے کم کاری اقیدہ توجہ ہوئی تب ہم دنیا تا توجہ ہوئی ہم کہ دنیا سوچو نہ تو اور عمر توجہ چاہتا ہوں جہاد سوا ویدی لفظ صلاة پمانزہ والا ہے مجاہد الجیش اخکار تیار ہوگا کہرام تبکم لکر دیو کوفی تبکم دیو بل خوابکم دیو بل خوابکم بس بسکم کانک تراو رویت ذا حقیقی نشم جوڑو وایا او چکم رویت حکمی دے وایا نشم جوڑو نشم جوڑو سنگا بکوما نقصد علت شو فإن لم تكن إذ لم في تعليلية شوا في كما شوا تعليلية تنوبي او سيدي بني باندي إذ إن لم تكن تراه إذا إن لم تكن زكاة نشيد لله فإنه يراك تاخو بينك آي خدايا كثير نشيد لله تاخو نشتا بيني وحاضر ديك شتا بيني نشتا جوايا حاضر ديك نشتا بيني او حاضر ديك کچرته حجابات نوی نو تابم لیدلې آی خدایا چې ما څوک ویني نو که حجاب نوی وایا ما هم لیدلې ما یو سړی ویني نو
د شیشه کې پټ راته ولاړ او ما ویني نو که دا شیشه نه وي نو ما به هم لیدلې ما ویني توره شیشه ده ما ته نه ښکاري توره شیشه ده خو چې ما ویني نو که دا توره شیشه دې لرې کړه زه به هم ووینم که نه یا دا علت شو دې دپاره چې کأنک تراه ولې ځکه تا ویني یا خدای پوهېږي که نه تا ویني نو چې تا ویني نو داسې شوه لکه چې تا ولیده ولې خدای نو دې کاري مطلب څه وکړم یا ما خبره درته اسانه کړه چې تا ویني نو خو حاضر دی که نه یا چې تا ویني لکه چې څه دی حاضر دی نو دې ولې دي حجاب دی حجاب لري کې سبب نو خو علت شو او څنګه شو اذ ان لم تكن تراه ذکر کتلی نبینی اللہ لرا نو فإنه یراک تاوینی نو تاوینی نو تیولی دیشے او کتیلی حجاب دے حجاب دے کے او ببینی نو ذکر خو انتا کأن لفظ راگی حجاب دے کنا کأن لفظ راگی جس کے دے لکا حجاب دے بدا حجاب نبی یا ابو کأن نبی او خیرت کی بدا حجاب نہیں بیا کأن نوائی بیا بوجوه یوم این ناظرت لربها ناظر ہو نو دی ویدار وستنی علت شو دیو مرتبہ شوا سچے بیا لکا داس عبادت تو کا لکا جتا کا لخکاری بلکل لکا لفظ میں بھی لکا کأننا او کتوے جماعتا نخکاری سنگا وکم نو علت دتا ذکر کا جتا خوینی کا دا خوی منے کا نو جتا وینی خو حاضر دے نو جی حاضر دے نو تیم وینا کا نو صرف حجاب دے نو لکا کأننا میں روڑو نو حجاب میں ویا ما کأننا روڑو نو جملہ ثانیہ دا جملی کولا دا پارا سچے بیا لکا علت شو او جماهیر سوی حافظ عینی جزم رضی علماء دی در صاحب مرقات پوری آغیبی دا دو مرتبی میں مرتبہ دا سے حاضر دا سے بجوڑے لکا فتا اللہ بی فت عقیبیہ دا تعلیلیہ دا او کتا دا سے صورت نشی جوڑ نشی اللہ ہوئی تو دن صورت جوڑتا چما اللہ بی اس کو رہے تو دا سے عبادت کے حضر اللہ تا گور پریفشتا بکی لکه یو استاد چې یو استاد ناس دی ته مطالعه وتا تا استاد کوي دا ناس دی چې شابه لکه پرچا ولیکي چې دا ناس مو تاسو پرچا لیکي بمبار ولیکي پوری حرکات سکنات تقر وغیرہ ولا کوي دغه خبر او کدا چې تمانی او ځکه کیمرې نشاته درته ناس دی او تاوینم کیمرې نشاته بیا هم مشتنی حکم سورہ ډېر مزیدار اگر جیسے کیمرہ کی درتا گورم کیمرہ کی او کدر درتا لکن کیمرہ اشتا درتا آخر اشتا نو در کیمرہ کی درتا گورم نوات اخکاری او کدر دلتا درتا ناستے تا دمکارم کم یو بڑیر بہترین انداز کی ماشاءاللہ اس پیشے پا خبر نڑنبے مرتبی تا مرتبہ دا مشاہدی ہوئے نڑنبے صوفیہ بتاوی صوفیہ یہ دے صوفیہ بمانی دا قانون دی دا تسکیه دا نفس تا او یو زکیم دا ثابتون بدل باطل صوفیہ قبریت والا و گیر خرین والا و مردان والا او بدعات والا غبیہ منما سنت و مطبعین والا دی سنت و اتباع حسن بسیمن صوفی دی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا سبیع بے کامل یا دی زمانہ کی الحمدللہ نیکام چل منو وقت زمانہ کی نیکار و صالحین کتا او دلته سوی رنبه کما مرتبه شوای مشاهده لکه چې زه الله وینم کأن نفس او دویمه مرتبه د مراقبه چې ما الله وینم د دې مثال درکوم ما درکو ته وایي چې د تاسو مثالو کې صاحب دین کې واقع شي زموږ د مخکې د کورونا بیماری جراثیم راځي تاسو خپل مثال درکوم چې دا ورته کم شي د کورونا جراثیم راځي اشتیا وایا زمون په ذهن کې د کورونا سونه استهزاء چې معمولی بچا ټوک ناری کړي یو راځي کورونا ته الشفا دا واچو سوته وای واچو سوته ما واچو الشفا لاسونه په سریټا د باندې ویني شاکو یعنی دون استهزاء راغی دون استهزاء چې معمولی بچا ټوک ناری کړي په دې نه معمولی په قام بدلا بس کورونا جوړو خدای خیر غلطی کورونا وته نه ولګېدل کوم چاته نه ولګېدل چاته لګېدل و کورونا حقیقت وګورئ ما خپل تیر کړی دا غب شپ نو
यो बीमारी हुआ ډېر خلک وایي دا نشته مونږ یې وایي ته پیدا شوی وعلم هذا ما والده وفات ترون وفات او باغ ورځ باندې ما خپل راټې کړ فورا بس تاسو چې څنګه د زړه اټیک وشو بس ساړه په ما ته مولا لا چې بلان د ګولې کې خاطر هسپتال ته بلان ورسو اخوا د ما د ابراهیم نو کسان مو ویل د انجکشن یو کړی هغه سره الله پاک رحم کرم وکړه شي کنټرول شو بیا څوار له خپل باندې ډېر کړی او ډېر سخت شي د مولانا چې ټوکې والی دي قسم نه خدای کنه دا سړي لکه چې سړی په لاسو کوتا کوي دا باباجي دیر باباجي نو مخور الله باباجي ټول یې وایي ته وایې څونه بډاګان دي لیکن دا الله فضل او الله کرم ته ور خدای پاتې دي حدیث ورکړه الحاصل قرون داسي وبارا قرون داسي وبارا چې دا هر چا په ذهن کې دون استهدار راغی دون استهدار لکه چې بس باچا کې پرته هغه کومه نه دي کې ورې کو ته څه ته کې پرته هغه دې کوم چې پروت نه کې دا منځونه صحیح دی او کله دا پکې او کومه نه کې پرې ته کوم دا ډېری خبرې دي او دې مطلب او خلاصه دا کلام څه شو شابه چې دون استهدار لکه چې دا قرون ته بس کار دون الاستهدار راغی لکه چې دا قرون ویني بس دغه څنګه اے مولانا زموږ د الله مې څخه نسبت الله خالق ذ مخلوق الله رازق ذ مرزوق سے باتیں کافی کے بتاوی دیکھیں الله عالم ذ معلوم الله خبير ذ مخبر زموږ د الله مې څخه نسبت دی الله مخول ذ مقوت الله محيي جب دیکھون کے ماں کے حیات الله مبین مالک عمر راز جو نسبت کو مضبوط کی تبداسي مضبوط كده شيء الله سره نسبت لك حضرت علي رضي الله تعالى عنه فغشي لگے دے باقی غشي موجود کی غشي وزاري لای دا نشي ستنه هنوي چې هغه وزاري رو پاسه نو وخه وسروزي کنه وزاري نری وزاري پکې دا نه کوي چاوي ورګه تو باسو نو مانځو درې یا دې په مانځو د استغراقي کیفیت وي بیا به تو باسو چې مانځو څنګه دی ودرې دا حضرت علي رضی الله عنه هغه له لږه شي دی چې مونږ دې څنګه خلاص کړ نو مرګو کې دا شور دسو به سي دام نه راغلی شي دونه به نه شو چې زماده وجود نه شي او یو صحابي لاس دی خپل د خطا کېږم لاس دی خپل هغه صحابي دغه شی وي څه وته ویل کېږي خراب شي او پرې کولې وخت چې په مانځو ودرې اندامه ته پرې کو ولکه دا ګڼه ګڼه شو او دا حضرت زبیر ته څه بدل ورکړ چې کله په مانځوس کې او بچي وسره بلاس ته ولا چت نه ما راځي دا پاتې دونه خبره دا وکړه چې دا څنګه ما راځي د دوی په خېټه راځي او منډه کړې ما او نه دا خدي چې په بارو د مار دې بعد نه خلک راځي ماري مړ بعد نه خلک راځي ماري څنګه مړ چې مونږ یو کړو خدای ته ویلا شور دسو وای اوس بلې دوی مړو او ته ویل مونږ نه پېښ دې تک انک تعبد انک ترى دا څنګه دا کورونا بیماری تا دون مستحضر نه چې معمولی ټوک کې وراتو لګیدا معمولی ټوک کې وراتو لګیدا ټینشن باندې دا څنګه مونږ بګه لکه چې ماته الله کوي دون استحضار کې بدل او کدا نه شي جوړول بیا کوم صورت جوړا دا به مو دې کنه یار الله ما ویني کنه نه رفلا روبه تا کوم مرتبه وای مشاهده دیم تا کوم مرتبه وای دې سره عبادت خشته کی روبه والا کوم قسم خدای جوړه ما په دې واسه کړې دې او سوچ کوم ناګانا پر وګو کرانا واګي بدل تاوشي شتارن تاوشي سوچ کوم پر وګو کې سبحان ربي العظیم او دا فاتحه کې خصو کما او دا عظمت باندې سمع الله ناګانا چې سجدي دوله سيګما شتارن په پاتوي تاسو ته سبق خیم کله شافعي سے امام صاحب بیا ګورم یا جنګو کارم ده کله امام احمد او امام مالک بیا ګورم را جنګو ټول خاطر ته خبره ټول دا وی مالک صاحب دا وی او شافعي صاحب دا او امام ابو حنیفه دا وی او احمد دا وی خبرو کې دا دلیل او دا خدای ته ورته ټول جنګو شروع کړي او په مانځ کې ولاړو دا سوچونه او کلندر په مانځ کې ولاړو په خبر دا بارو او په خوبونه کې وی دا روزه استعداد ډېر ګران دي او دا دې ما بیا گزاره کوي
ندا نبي مرتبة المشاهدة دي مرتبة المناقبة قال متى الساعة قيامت بكل نقول سونا دبر الصحابة بالإحسان ولا مرتبة محسن العبادة ودي طريقة عبادته كجدا لا تقول كني الله ما خابيني عبادة دليل خشتوري مدينة gift بكل جوڑ gift قال متى الساعة ليس مناسبة دماغ كسر उधर तक ये सवाल होगा तो क़यामत से मुनासबत जलील मत शारिहीन उधर तक बलंदम हिदात तक मरतम हिदात मतला तक हिदात माता बोले लोगों ने तासु कल जब दावरा होके और दा आखिर रोज़ मुशी नबिया तालिबान चुनने लगी जलसा बकरे इरस्तार बंदी बकरे बच्चे शेष माही ना खबर और रहे रखना और जब तक इस्तेशवा तर उधर चुनना रवानी जलसा बकरे और दस्तार बंदी बकरे ये समाना ये ज़रूर था मस्जिद बकरा खत्मी अल्लाह अकबर दे मस्जिद बा और दे मजलिस नतीजा बकम तकला मिलावी द पटकी पशे करके और सनत पशे करके मजलिस बकरा खत्मी ला मुबारक मजलिस कला खत्मी और यार दे मजलिस नतीजा द पटकी पशे करके और सनत पशे करके कला मिलावी तब ताला के मत साअतो दा दुनिया दा निजाम बकरा खत्मी दा ईमान और इस्लाम में इस्लाम वाला निजाम बकरा खत्मी की और दीन नतीजा बकरा मिलावी नतीजा जन्नत में से करके मन बता से माय कला मिलावी अब हम जवाब कि मुझको जन्नत द कला बरदू अगर अल्लाह से मुलाकात कला बरकू अदा अमाल मुस्तहदर के दल और द ihsan और द मुजादात अमाल को तो सब तो मा वो है मुजादात अमल कर अगीता की कमाल द क़यामत बरकत उसको मुनासबत नहीं देखा तरी ईमान और इस्लाम और ihsan तरी नतीजा बरकत है दा दुनिया वाला स्टेज और दुनिया वाला जलसा कल खत्मेगी जिमुल दा समारात मिलोशी तजर और अल्लाह रवयत और खुशाल हो से करके तब करे नसवी मता साअत मता वक्त मुजादात अल-अमाल मता वक्त नतीजत هذه الاعمال तब करे قال رسول الله مبارك وتزوج ما المسؤول عنها فاستبل روايه بأعلم من السائل مسؤول عنها رسول الله مبارك अलग مسؤول عنها सोचते बोले तपोस डाला नहीं अअलम नसाइल न ले समझता जैसे कि साइल अपनी तजमा मिलता ला अदरी होने कला अदरी है मेरे वाही को हमको जो पैगंबर तब बदलेगी वो जिब्रील तब बदलेगी वाही को हमको जो पैगंबर मुबारक तब बदलेगी वो क्या तब बदलेगी जिब्रील दास एला पजेरोड जिनदार तब बदलना नमान मन मस्कूल عنها रसूलुल्लाह मुबारक आलम स्ताना ज्यादा कोई में निष्ठा तने पे जगत साहिल ईमान तब उसके नजम में खबर खास है हां दादा संगाना नहीं पे सो सवाकाला बस बना दी सो जरा काला बस बना दी कम मसाले के बना दी नखी खोली दी जो में पर दे दे में खोले दी इधर दो खातू नसा सबा खातू न खातू खोले बना दी قوم يقول لي يبقى خلق براري الله بنا بلا تنو ساعه حتى لا يقال في الارض الله الله او نخي يقول لي يا غفر خدا यकीनी हां कि प्लान कैसा है के बरादी द प्लान की बादशाह के बरादी देने को पता नहीं था और बसीदा वसौफ बिलका او كاتبا خبر لكم اشراط ورنا خطب اشارات مفرد ورنا خطب قيامت اذا ولدت الامه ورفعتها اذا كنت بشير ولبيذا مالك سبحانه إذا مالك روي समझना बिना मालिक से क्या रोई यानी देर कट सरदारान अमीरान बादशाहान तलवीज हो रहा है देर कट सरदारान अमीरान और बादशाह बलचा औलादी वाया तलवीज बिन दबा मालिक रोई देखिए रे इशारा कट सरदार और वाकईदा सेवा कट सरदारान तलवीज लो बची दामत नबी इधर काफूर अशीरी बात बेली काफूर से जो है ना काफूर अशीरी दा खुदाओ दा गुलाम दबीन दिल पे कर सरदार दबीन लो बची कर सरदार यो देते शान को और यादा चिका सरत दा बीन लो बची जगह कर सरदार पे बची हुई दबीन दे बड़ी दा बे मश
کیږي مولانا مخکې مو دا بلوس دم کېږي قرب د قیامت ته به دا وینې ډېرېږي بعضې خلک وي د دې مسایلو د ټولو تر مې دا به کېږي دا به راځي زه به درته انشاءالله د علاماتو خیال ما خپل یو سوچ دی د وینې به وروسته راځي او دویم د غشو د لیندو دور به بیا راځي د نیزو د تورو د غشو دور به راځي دا نن سبا کوم ټکنالوژي ده دا به ختمېږي دا به ټول ختمېږي یو دوه درې ټکه پکې خلاصې شوې او دا جام شو دا ټول نظام سیسټم دا به ختمېږي دا به ته انشاءالله په دلایلو ثابت هم کوي انشاءالله مخکې ده دوه شو او درې فساد د حد ته اشاره ده چا ته چې حال بدل شو په کار خو دا ده چې سرداره مور وي دلته به سردار دی څلورم حقوق د امه حقوق د میندو ته اشاره ده زوی به لور به مالک کوي څه مطلب د مور نافرمانه حکمونه به په مور جاری او مولانا صاحب بل به څه ویم بل دا چې مور به په کور کې د خپلې لور خدمت به کوي اوس کوي که نه کوي چې کومه مور د بچي او د لور خدمت کوي خو ډېره خلک نه کوي کولی شي نو څو مې وویل یا کثرت د سراریو ته اشاره شو څه مې وویل کثرت د چا د سراریو ته اشاره شو د وینځو نمبر 1 یا په ظاهر به محمول کو جګړه ټټې ښځې او سرداران دا به د وینځو اولاد یا فساد د حال ته اشاره شو یا حقوق د والدینو ته اشاره شو او یا مور په کور کې دا ګرمکار باندې ژوند کوي دا یو شو پیدا تطاول رعاة الابل البهم یا البهم او اذا تطاول کې فخرون او تفاخر وکړي رعاة الابل سرول کې د وخانو البهم د دې وخانو څخه په خړ پړو خان باندې بیکار پړو وخانو کې قیمتي سره دي خړ پړو خان یا البهم د راعیانو صفت خړ پړ راعیان رعاة جمع راعین ده لکه پوهیږئ که نه رعاة البهم خړ پړ راعیان یعنې ډېر کمزوري یا وخان خړ پړ کمزوري معنی البهم اذا تطاول في البنيان دو معنی کو تفاخر بکی فی بناء البنيان مالدار بشي ګوره زما کور ته وګوره زما بلډینګ ته وګوره د هغې جوړولو کې او یا فی البنيان په غټو آبادو کې به ناست دي او کبر او فخر به کوي خلاصه د کلام څه غریبانان به بدل شي اوس وګورئ که نه څومره غریبانان خلک چې پلار نیکې عدالت نه لګېدل څومره مالداران شوي هغه خلک چې هغه به چولې خرڅولې نن سبا د بنګلو خاوندان نن سبا د موټرو خاوندان هغه خلک چې پلار به آیسکریم خرڅول مودي دا هندوستان والا خدای تباہ و برباد دا هندو دا مودي ډېر مې بدي شي د به چای خرڅول په پلیټفارم کې به د چای خرڅوله چغې به یې والې چای ورته باچا ظالم د مسلمان او د هندو د سیند د ټولو دپاره ظالم ورپسې شه مولانا صاحب ورپسې دا کوم دی فی خمس علم الساعة فی خمس علم د قیامت په دې پنځو څیزونو کې لا یعلمهن الا الله چې هغه نه دي معلوم مګر الله ثم تلا النبي صلی الله علیه وسلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث شبع ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ده سؤال په کتاب د سيلونو یواد الله نه دي معلوم د دې علاوه نو هم شته دا اصل کې سائل سوال د دې پینځو کړي سموي سائل سوال د دې پینځو کړي ذکر رسول الله مبارک جواب کو د پینځو شاید ډیر وسائل د پینځو سوال کړي ځکه په جواب کې تر پینځو ویل شو نو دغه په معنا لکه تاسو کوي دغه یو څه خبره ده پرېدم ثم اتبع اسالي شاک فقال كفر درود واپس کې فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان سؤالك جعل ذلك كله من الدين ولا من الايمان يا خدایا جعل ذلك كله من الدين ولا من الايمان الايمان الناقض تسلی کې ایمان کاملا هغه دین نو دې کې به مولانا صاحب یو خبره پاتې شوه په دې اتفاق یو دا چې د دې پنځو تفصیلات یا ماته سبا یادوي سبا به یادوي د لږ یو جنازه راغی راوړی یو دا چې د پنځو څیزونو کې حصر ولې شو هغې جواب مې راته او بل به یو سوال په ما تاسو داسې کوئ چې نن سبا هم پته لګي موسمیات والا د باران لوی او الټراساونډ والا د ماشوم لوی او بعضې نیکانو بزرګانو پیشنګویي ورکړې د بچې پیدا شوې دوی به دا سوال کوي په ما باندې او درېیم څه مختصر غوندې د غیبو معنا وکړو
और मसाइल मुस्तबता पाते मसाइल मुस्तबता और मुनासबत दबाव सर पे वाले हाल कर मौलाना से जगह ये हदीस के चिकम शयान दा इस्लाम पर तारीफ करा उड़ी दी नो वक्त पर कब्र कर दिया अगर क्या पर तारीफ करा उड़ी दी ईमान ज़ालिक के अमाल मुनासबत वाले हैं जो मौलाना से पर इत्तेफाक को मां यो खबर अदा तो शेख से बड़ा है आला सबक कोई अब शेख से वो चीज़ है वक्फ निश्ता वक्फ जरूरत से जो बस वक्फ छुट्टी हो गया था उन्हीं रह के माता यो चिप लगा ले दे कि तालिब इल्म तासरा द वीडियो जोड़ो लो देर ख्वाहिश करी वाकई और चाबी कई और देर ख्वाहिशी चिपा मोबाइल बांधे द तस्वीरों वाली बिजन तड़े तालिबान ताले चाबी करा दे तमरगरी और पट बिगड़ी वाले तस्वीरों बाजी नो दामने कवई तालिबान चिप लाने गए तर हकीकत यो पूरा तस्वीर नमाड़ी बनी द वीडियो गाने में बेरी बनी खुदा हम का ताकि के शादी करे सही नहीं करे तनो का मोहब्बत दी मिनी उन्हें कितना नुकसान ही है ना कितना बस बात है फेसबुक पर करी तो क्या बखाला कोई बोले कर सब के उछा का मरेगी तो हम ने कौन तक में सोच रहे कि मकाम मासे वाला नहीं होना वो भी सब बातें हर एक नोर बनाने बजे जोड़ी की बोला सिंह दर से छापे की ऊपर उनके की मतलब ये उठे बदनामी वाला